أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. نانی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورة نحل پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 2 آیات نمبر 17 18 19 20 21 پنځه آیاتونه چې دی نو هغه ویلی کېږي. مخکې شروع کې راغلو انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. الله جل جلاله تاسو ویروئ په دې خبره شان دی نو ادا دی چې الله نه ما سوا بل څوک د بندګۍ لایق نشته او زما نه ویریږئ. بیا الله جل جلاله د خپل خالق کېدلو خپل معبود کېدلو پاغه دلایل عقلیه چې نو هغه بیان کړل. الله هغه ذات د خلق السماوات والارض چې ځمکه او اسمان پیدا کړي. خلق الانسان من نطفه انسان چې دی نو هغه د نطفه نه پیدا کړي. والانعام خلقها ساوري پیدا کړي دي. بیا دغه شانتي چې نو والخيل والبغال والحمير اسونه خرا خچري پیدا کړي دي. او دا غي سره چې نو انزل من السماء ماء وبد اسمان تاسو ته راوړی پاغي باندې چې نو هغه ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات هر قسم میوه چې نو هغه د پیدا کوي. بیا الله جل جلاله الله چې نو هغه تاسو په خدمت کې تاسو لپاره تابعدار کړي شپه وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. بیا د هغې نه وروسته الله وی الله په ځمکه کې چې نو هغه ستاسو دپاره نور هم ډېر مختلف قسمونه چې نو هغه شیزونه پیدا کړي. بیا الله وی چې نو هو الذي سخر البحر لتاکلوا منه. الله هغه ذات دی چې نو هغه مسخر کړی ستاسو دپاره دریاب چې تاسو د هغې نه تازه غوښه میان خورئ کشتۍ پکې چلوئ تجارت چې نو هغه کوئ. ځمکه خوځېدله والقا فی الارض چې نو هغه رواسي ان تمید بکم وانهارا وسبلا. بیا ستاسو چې نو هغه د سفر دپاره د لارې چې نو هغه د زده کړې دپاره لارې معلومول دپاره وبالنجم هم یهتدون دی وکړل. اوس هغه خالق ذات چې کم ذات دا تمره هر څه چې نو وکړل افمن یخلق کمن لا یخلق نو دا د هغې چا په شانته کېدی شي چې د هغه دا ټول تصرفات وکړل دا هر څه پیدا کوي د دې ټولو هر څه پیدا کوونکی دی. کمن لا یخلق د هغې چا په شانته دی چې هغه یو شی هم په دې کې نشي پیدا کولی یو شی هم نه دی پیدا کړی. نو افلا تذکرون تاسو نصیحت نه اخلی. تاسو چې دا کم بوتان چې نو خدایان ورته وایي نو دا بوتان خو تاسو په خپله تراشلی دي دا خو تاسو چې نو هغه په خپله جوړ کړی نو دوی خو په خپله چې نو هغه د بل د لاس پیداوار دی. نو چې کله دوی د بل د لاس پیداوار دی په خپله چې نو هغه د پیدا شوي نه دی بلکې مخکې آیات کې الله جل جلاله فرمایي دوی چې نو هغه والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون دوی خو یو شی هم نشي پیدا کولی دوی په خپله چې نو هغه پیدا کړی شوي دي. نو چې کله دوی په خپله پیدا کړی شوي نو تاسو بیا څنګه دې ته خدای وایئ دې ته څنګه چې نو هغه تاسو خپل رب وایئ دې ته چې نو هغه څنګه تاسو خپل چې نو هغه کارساز وایئ. الله کارساز دا خو هغه څوک کېدی شي چې د هغه دا تصرفاتو مالک وي. بیا الله وی و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها دا خو چې نعمتونه غټ غټ چې نو هغه ټوس دای تاسو ته وویل د الله خو دومره نعمتونه دي چې تاسو د هغه شمارلی نشئ. شکر خو یې غټه خبره ده دا چې نو هغه په ځای راوړل د هغې شکریه ادا کول دا خو غټه خبره ده تاسو یې شمار کړئ چې نو هغې نشئ راویستلی. دومره چې نو هغه د الله پاک نعمتونه او احسانات دي. ان الله لغفور الرحیم الله چې نو هغه بخون کې او مهربانه دی. تاسو چې دا کم دومره عظیم جرم وکئ
د دې باوجود د الله نافرمانی کوي، د الله سره شریک چې دی نو هغه جوړوي. نو په کار خدا و چې تاسو څنګه په کم صحت کې شریک د الله سره جوړ کړی او څنګه مو د الله نافرمانی کړی او چې د سې ډایرکټ چې نو الله پاک نیولی وی او د مخ د ځمکې نه چې نو هغه پیدا کړی وی. خدای احسان دی. ان الله لغفور، بېشکه الله ډېر بخونکی دی، رحیم او ډېر زیات چې دی نو هغه مهربانه دی چې خدای تعالی دا ټول تی هم پیدا کړو، دا ټول هر څه چې تو کم شیزونه استعمالي دا ټول هم د خدای دی او تو د هغې باوجود بیا د الله نافرمانی کې، د الله د ذات نه انکار کې، د الله سره شریک پیدا کې، د الله حکمونه چې نو هغه ټکراوهي. الله وایي دا کار مه کوه او تی کې، الله وایي وکړه او تی چې دی نو هغه یې نه کوي. نو دا د الله د غفور او د رحیم صفت تقاضا ده چې د هغې باوجود الله تعالی دغه نعمتونه درکوي هم او تا ته سوی هم نه. یو ټیم چې دی نو هغې دله ښودی دی، هغه ټیم ته دې که توبه وباسله بیا به دې خدای معاف کړي. ان الله لغفور، او که دې توبه ونه باسله نو بیا به دې الله نیسي. او چې الله ونیوي اللهم احفظنا، نو بیا الله وایي د الله د پکړ نه څوک چې نو هغه خلاصېدی نشي. ان بطش ربک لشدید والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. الله چې نو هغه پوهېږي په هغه څه باندې چې کم تاسو پټوئ، وما تعلنون او هغه څه چې کم تاسو ښکاره کوئ. تفسیر چې نو خازن کې لیکلي ما تسرون کم چې تاسو د حضور او د مسلمانانو خلاف د دین اسلام خلاف پټک کومې منصوبې کوئ، په هغې ګورې هم خدای پوه دی. د الله نه چې نو هغه پټ او ښکاره ده د بنده په نس دی، د خدای نه چې نو هغه څه شی پټ نشتی. الله ته پټ او ښکاره ټول یو شانتي دي. وما تعلنون او کم چې تاسو ظاهروئ په دغې باندې هم الله پاک پوه دی، ځکه الله پاک صفت علیم دی او علیم هغه ذات ته ویلی کېږي چې د هغه په ظاهر او باطن دواړه ورته چې نو هغه یکسا وي، یو شانتي ورته وي، دواړه چې نو هغه ورته دغه شانتي ښکاري. نو الله علیم ذات دی. او تاسو چې په ظاهره صوره هم چې نو هغه د حضور او د دین او د اهل دین صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین خلاف کوم تدبیرونه کوي، نو په دې هم الله پوه دی. والذین یدعون من دون الله، کسان چې تاسو رابلې د الله نه ما سوا، لا یخلقون شیئا، الله وایي دوی چې نو هغه هېڅ شی چې نو هغه نه دی پیدا کړی او نه څه چې نو هغه پیدا کولی شي. وهم یخلقون، بلکې دوی خو په تخلیق کې په خپله چې نو د بل محتاج دي. وهم یخلقون، او دوی په خپله چې نو هغه پیدا کولی شي. نو خالق خو هغه څوک کېدی شي چې کم نو هغه نور پیدا کوي. نو چې یو سړی په خپله بل ته محتاج دی نو دی به په نو هغه خالق څنګه شي؟ اموات، بل دلیل په الله پاک وایي چې دوی چې نو هغه مري، امواتون مړه دي. یا خدا چې کم بوتان تاسو جوړ کړي دي نو دا ټول بوتان چې نو هغه دا ګټو نه دي او د څه نه د کجورو نه او د 100 بل څه نه تاسو جوړ کړي، نو دا خو جمادات دي، دا خو مړه دي. نو چې مړه دی نو خدای خو مړ نشي کېدلی، والله خو مرګ نه راځي په رب او په اله او په خالقو، په هغه باندې خو مرګ چې نو هغه نه راځي. اموات دا خو مړه دي، غیر احیا نه دي چې نو هغه ژوند دي. نو چې کله مړه دي ژوندي نه دي نو دوی خدای چې نو هغه نشي کېدلی. او که آینده دور کې هم شي که کم وس فی الحال ژوندیم دي، لکه پیغمبر ته چې نو هغه خدای وویلو، یی چې نو هغه مثال په طور کې نو هغه ولی ته خدای وویلو، یی چې نو هغه پیری ته خدای وویلو، یی پرشتو ته چې نو هغه خدای وویلو. نو الله وی دوی به هم مري، په دوی باندې به هم مرګ چې نو هغه راځي. داسې به یو ورځ راشي چې دا ټول به نو اپنا شي. دغه مثال په طور کې عیسی علیه السلام ته دوی رب په دی چې ګوره عیسی علیه السلام بر اسمانونو ته تللی دومره زمانې وشوه ژوندی دی، سره پاسه 2000 کاله چې نو هغه وشول ژوندی دی. الله وایي هغه به هم مري، غیر احیا، یو پکې هم ژوندی چې نو هغه نشي پاتې کېدی، دا ټول به مري. 2000 کاله وشولو، نور کې هم 2000 کاله وشي، خو یو ورځ به داسې راځي چې عیسی علیه السلام به هم وفات کېږي. بیا چې کمې فرشتې دي دا ټولې فرشتې چې نو هغه به هم مري. ان تر دې روایتونو کې راځي چې کله دا ټول مخلوق چې نو هغه پناه شي، اسرافیل علیه السلام شپېلۍ ووهي او قیامت برپا شي دارسه، نو بیا به الله جل جلاله چې نو هغه څه وکړي، نو ملک الموت اسرائیل علیه السلام نه به تپوس وکړي څوک دي، هغه به چې الله زه پاتې یم تاسو او دغه شان د حاملین عرش دي. الله جل جلاله به چې حاملین عرش دوی نه هم سا واخله، هغوی به هم لاړ شي. نو چې کله د هغوی هم وفات شي نو بیا به الله وایي چې نو هغه وس څوک شته، نو اسرائیل علیه السلام ملک الموت به ورته وایي الله زه یم او ستاسو ذات دی، بس
الله به چې مړ شه تو هم مړ شه اب یو لوی چغه چې نو هغه وباسي او د دې سره چې نو ملک الموت به هم باغ باندې به مرګ تار شي نو الله وایي چې نو اموات دا مړه دي مرګ به پرې راځي خالق خو هغه چې په هغه باندې پناه نه راځي ويبقى جنو هغه الله رب العزت جنو هغه فرمای هر یو شی چې جنو هغه هلاک کیدون کې هغه جنو هغه پناه کیدون کې سوا د الله د ذات نه چې د الله ذات چې جنو هغه به صحیح برقرار وي دا به وي په الله باندې جنو هغه سره راځي مرګ ناراضي نو الله څنګه تاسو دې ته وایي اموات غیر احیا وما يشعرون ايان يبعثون دې ته خدا پته نشته چې کله به مونږ بیا دوباره چې نو هغه راپورته کولای شو سوراخ به زمونږ په قبر کې بیا به د مرګ نه وروسته چې نو هغه مونږ کله راپورته کولای شو د سره خدا دې علم هم نشته نو څنګه تاسو دې ته خالق وایي څنګه ورته رازق وایي څنګه ورته رب چې نو هغه وایي وما يشعرون او دې ته چې نو هغه خو پته نشته نو سوال دا پیدا کیږي چې بوتان نو او الله رب العزت به دغه ګټې دغه بوتان دغه انسانان چې کم دي د ټول د الله سره شریک کړو نو دا به پیدا کی نو چې کله دا اوسان دا ګټې د کجورو د یو سو د بل څه دي چې دا کم خدایان جوړ کړو نو دا ټول به الله رب العزت په ورځ د قیامت چې نو هغه ژوند کی دې ته به الله جل جلاله سا ورکی نو چې کله ورته سا روح میلاو شي او دې ژوند شي نو د دې د ژوند کېدلو نه وروستو بیا به الله جل جلاله چې نو هغه دوی ست د پاره ژوند کی نو د دې خبرې د پاره چې دوی تبرج نو هغه اختیار کی نو دوی به دا ټولې ګټې چې چا د کمې ګټې د کم شي چې نو هغه عبادت کړی نو دوی به د خپل عبادت کوونکو نه بیزارې چې نو هغه اختیار وکړي دوی به یا الله مونږ دوی ته نو ویلې دي او نه چې نو هغه مونږ دوی ته دې خبرې تقاضا دې مونږ کړله چې تاسو زمونږ عبادت وکړئ دی به نور الله پاک چې هغه شرمنده کی الیاذ بالله او بیا به داغه نه ورستو د دې د جهنم فیصلو شي نو ځکه الله وی و ما يشعرون ایان یبعثون دې د جن هغه په هیګ نه دوی ته سره د دې پته شته نه چې کله به دوی سکول شي دوباره پورته کول شي الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي افمن یخلق پس آیا هغه څوک یعنی الله چې دا پیدا کوي کمن پشان د هغه چا دی لا یخلق چې هغه نه پیدا کوي یعنی یو شی هم نشي پیدا کولی افلا تذکرون بیا آیا تاسو غور نه کوئ نصیحت نه حاصلوئ و ان تعدوا نعمت الله او کچرې تاسو شمارل وغواړئ نعمتونه د الله لا تحصوها نو تاسو به شمار نه کوئ هغې لره ان الله بېشک الله پاک لغفور بخون کې رحیم مهربانه دی والله الله تعالی یعلم پوهیږي ما په هغه څه تسرون چې تاسو پټوئ وما او هغه څه تعلنون چې تاسو ښکاره کوئ والذین واکسان یعنی هغه بوتان یدعون چې دوی رابلي من دون الله سوا د الله نه لا یخلقون هغوی نه پیدا کوي شیئا هیڅ څیز وهم یخلقون او هغوی خو پخپله پیدا کولی شي اموات مړه دي غیر احیا نه دي ژوندي وما یشعرون او دوی نه پوهیږي ایان یبعثون چې کله به دوی راپورته کولی شي